بل شم خلق زموږ استاسو ورولای دي بای باندې دي په 2002 کې تاسو باندې ووټ راکړ په موږ اعتماد کړ تاسو نو دا سبق ځکه او بیا واپس دایر شوی دا زوړ سبق بیا معاد کړ زموږ د قوم کې هیر دي نه هیری خطیری بد بتیادی بدل چاہتے ہیں خطیری نو زبالکہ دا کارگزاری لگو والی بیان کو 2002 کی تاسو پوچھ میں اعتماد ہوتا ہے ووٹ راک پہلا زین علماء مقامیاب او کتاب بانی مہر لگو اس پموگا تاسو چستاسو تا پیدا سر راو رسیدہ لکه تاسو د دې مخکې بوټونه ورکړو د دې وروسته بوټونه ورکړو لګا معاینه جایزه واخلو زه خبرې دلیل سره وکړم دلیل درو خبر به مکو لعنت الله علی الکاذبین په درو جن د خدای لعنت تاسو خبره به کوم چې دا هاوس داغي تصدیق کوي چې او ټیک وای مولانا تورمان صاحب ناشته او زموږ نور مشران ناشتي زموږ ناظم صاحب ناشته په 2002 کې چې تاسو موږ وټ راغلو نو تاسو په دې کلی کې الحمدلله چې موږ څومره کار کړی نو د چا زموږ مخ کې کړه او د چارو شامل ګینه یو سړی وی ځوان چې دا وټونو والا راشي نو دای ته لغونته کې دا بیډ والا یا دا نور چې راشي نو یې ورغونې موازنه کوي چې غي سوره کار کړو تاسو سوره کار کړو لکه موازنه کوي نو چې چا کار کوي کې خیر نه غي له کپ کار کوي وټ ورکوي کوټ د کارکړدګۍ چر دا سړی باندې ډیولپمنټل کارونه کوي ترقیاتی کارونه کوي نو بیا هغه سړی له وټ ورکې چې تاسو کې ازمایله دی او تاله کار کړی تاسو په دې کې تاسو دې راکای دا په میډل پورې سبق وی بیا بدل تکي سبق نو بل کړی ته ورته کوم فرتا یا ټا کوي تا مرستا یو ځابل ځای دي تاسو په کلی کې میډل سکول الکان چې په میډل پاس نو بیا بټا کوي ترات تل یعنی زو کولو ته بدل اکثر داخلي مرګرو تلمه لاوي دي مشکلات په تاسو مچو ته مشکلات دا خبره زما ټیک ټاک غلطه دغه څه وکړه مونږه مولانا فضل علي سے براوس تاسو پروګرام کړو پدیش کول کې دا دواړه مطالبه تاسو پیش کړې د دې مخکې آفتاب شیرپور وزیر اعلی او دل تراغله غړی ته او هغه بس تاسو ته رماو کلاو شو دا حکومت ختم شهر ختم شو رسول الله په والي چا د سکول مفهوم نه لیدل مولانا فضل علي سے زې کوم مطالبه کې وو چې زموږ د جنکو د اسکول اپګریډ کا هاي او د الکار د اسکول اپګریډ کا هاي کومه تمک کرام نو مولانا صاحب چې زه تزواړه اعلان ما زموږ کلاس شکی ونه شو ما مولانا صاحب بس استاپ صاحب چې باغ اعلان ته جوړ لګي اسنه چې مستور په داخل خان چې دی مولیانو درو نو مولانا فضل علي صاحب ما ته ویل ته پولیس پیغام شمال غو کړی ما انتظام کړی نو دا غوړې واحد کړي چې په یو وخت باندې وزیر تعلیم د دوه سکولونو د اپګریډیشن اعلان د جنکو میډل ټو هاي دا لکانو میډل ټو هاي بیا تاسو چې نورې مسلې وي زمونږه دې طرف ته تورمان نشپ چې پاتې کیږي د وبو ډېر لوی مسله وه دغه خلک د ماته وایي ما بې غزرانو په خپله او هغه نالۍ وباسل هغه هم ستاسو وباسل دا یو مسله اهم او زموږه حل نور چې تاسو سره مسالې راغلي دي الحمدلله په زموږ ملګری دي دا موږ چې اوس غش کړو د روډ دغه ته بجلی نو هغه ته بجلی ولګول پورونه ولګول مطلب دا چې څوک راغلي دي موږ محروم جنوب پلاس کې څوک بازیکار بداسي نو وسه بنو هغه ونی شي خو زموږ ایمانداری دا وا چې زموږ په وس کې څه کار تاسو لمن کړی او الحمدلله دا سوال سم کال دریو حکومتونو دا د حکومت شروع د درو حکومت پسې فرغن تاریخ پورې په یو ولې سره پسې چا د پینځانو کرپشن لري ثابت کړي پیګه د پینځانو کرپشن ثابت شو زما بیا سي پاور کله ما باندې چا یو 50 روپۍ ثابت کړي چې دلته مو د ټرانسپورت یې غوښتي دي یا په ټیکټ یې غوښتي دي یا د ولسیر نه غوښتي دي زما بیا سیاست یو رکه دا وټ کار ورکوي نو کار موږ څنګه زیات کړی که په دیانت ورکوي نو زموږ دیانت ته معلوم دا مشران وای دا نه پټیږي
او چې سړی مال پټي هغه نه پټي یو چې در باندې دانه راوځي نو دا ځان ښکاره کوي بل مال چې پټ کړو موږ پسې باندې بعضې ملګرو پراپیګانډې کولې ویل دی دغه دي بنګلي دي او د دی دادي عبدالله خان یو شاعر نو هغه یو سړی و لیونی و نو هغه یو واقع لیکلی چې هغه د ماشومانو ډېر تنګ کړی نو یو شي پلان کړي کړه خیرات نا چا ماشومان مړ کړي دوم مړ کړي چاته یې څه نه مړ چې تاریخ یاد نو موږ باندې چې خلکو د الزامات شروع کړو ویچر دې دا کړی دی نو د استادانو د ورځ مدرسې کې پاتې تا وګورئ چې تاریخ یاد نو بهر هغه ځای ته کوم کدا اوټ کو بیانت نو موږ دلا د دې صوبې 12 ارب روپۍ چې کوم دی په دې کې قرضه 12 ارب روپۍ د دې هغه غټه قرضه د سود والا موږ خلاص کړو په روپۍ په دې صوبې یو روپۍ قرض راغسته د دې دومره کارونو باوجود د دې صوبې 12 ارب روپۍ قرض موږ خلاص کړو د مرکز بیا تاسو وګورئ نو ولې کارونه دا بنیاد شان نه خدا په صوبه کې موږ یې کړی دي نو مخکې چا کار طریقې اتي نه پیژنې سکول فوډه راغله خبره سکول چا کول سکول نه هم تاسو دې اندازه ولګوي په دې صوبه کې 78 کال دي 78 په شپږ کال او موږ په 15 کال کې 72 کال دي کړی نو د دې روشي راشو تاسو په دې صوبه کې 78 ټوټل کالجونه او زموږ د حکومت د مولانا فضل علي صاحب قلمدان چې تعلیم هغه حواله شو نو هغه په دې صوبه کې 72 کالجونه د ریکارډ دی نو تاسو وګورئ چې دا موږ کوم ریشو یې ترکې دې ملک ورکوله په ځوان ډېر بد قسمته کوله چې تاسو ردی باوجود بیا موږ لوټراله او څو خو د فوجانو کاکاګانو مهرباني و د ټوپک په زور باندې دا ډېر ځای چې نو کوم څه تیر ځل الیکشن ګیله نه کو تیر ځل سلیکشن هغه الیکشن نو خو دا غي نه مخکې چې ګیله کوم ځکه چې زیاته عوام ځان سره په خپل کړل دا غي تاسو په خپل خوري د دې ډېر والے نه دا تاسو کوي چې تاسو د عمل دومره انتها ته ورسو او دا خلک چې کوم نه خودکشي ته تیار دي دا څه چل شوی په دې ملک باندې صافات راغی څه ګلایو شو سیلاب راغی قحط راغی فصل نشو لکه مهنګای چې راځي نو صافت راشي دا افت زما په خیال باندې دا حکومت او د دوی وزیران دا کاتب خان دي دا په مسلط شي دا کاتب خان د خاص تاسو د مشرانو بیان دې وړو کې د مشرانو سره د ټیمانو نو دا فصل دا په دغه کې بیډانګول د ماجیګر کې ځکه چې کوم فصل کې راسته نه فصل کې بیا سره او وګي به پړلې نو دا افت چې ده نو دا موږ تاسو په خپل ځان باندې مسلط کړل د عمران خان په شکل کې او دغه د کابلی په شکل زمای دو هغه چې کوم کرپشن کو پاغي به مارون اسلام څخه خبره کوي تاسو په کوي او زمای دا ټول د اوټ په تاسو ما د منګورو ته وی پای راځي د عوامو تاسو هم چې د اوټ په څور کوي چې په دینداري ورکوي علماء نه فلسوف زیات دیندار دي که په امانت ورکوي نو موږ تاسو اسماعیلی 15 کال حکومت کړل او زموږ په وزیر باندې د 50 روپو دا 50 روپۍ کرپشن چا ثابت کړ او که ثابت کړي بیا د سیاست استعفا ورکړي او که په کارونه وایي نو موږ چې کوم کارونه کړی نو هغه کې زموږ سوار د سکاله وشو سوار له سم کار شروع زموږ د حکومت د هغې نه وروسته وګورئ ستاسو بچونه موږ مفت کتابونه ورکړي دي او ستاسو بچو ته 200 روپۍ وظیفه ملاویږي په دې سوار د سکاله کې چا یو انې اضافه کړي نو زه وایم چې آفرین او که تعلیم له دوره ترقي ورکړي نو زه بیا وایم چې آفرین عزت مند دا اوټ په خلک وسو زه موږ دې بناران باندې دا عوامو ته وسو چې په سبا دا اوټ ورکوي په دیانت ورکوي په امانت ورکوي په اسلام ورکوي داغي موږ علم برداري الحمدلله او داغي د پاره چې کوم کار کوي کړي دا خپل وس مطابق هغه اوس وخت نشته چې تاسو بیان کوم حضور د توام چې عام طور خلک د کارکردګۍ په بنیاد باندې په پنجاب کې دا کار کوي هلته چې کارو کوي هغه اوټ ورکوي زموږ پښتانه ورکوي یو ضرورت فرشته یې دوباره به اوټ بس دا کافي نو زمای د پوندو ټاکاري موډيري وال موډيرو پړل بچي مو تباہ برباد شو شورونه تباہ برباد شو زموږ معیشت تباہ برباد دي ارس تباہ برباد یو سړی په معاشره کې ماته وخی چې خوشاله الا ماشاءالله چې ته پی ټی آی کې هغه ته صفیف مې پراسم نو هغه به سمې کې نور خلک تباہ برباد زمای د پرې قوم باندې رحم وکړي په دې ملک باندې رحم وکړي په ځان باندې رحم وکړي او د ټول غټه خبره دا سړی د اسلام دشمن دی
زمونږ د مذهب دشمن دی اسلام را لم ختمه مدرسه د یو بل پاس کړی دی چې د هغې بل مقصد دا دی چې دا جومات دا مدرسه او دا خانقاه او دا تبلیغي مرکز دا حکومت ضبط کړي خو دی دلته چې جمعیت علما طاقت دی د قاید جمعیت په شکل کې د مولانا بن رحمان په شکل کې یو طاقت دی د هغه په شان د هغې طاقت په وجې دا بلونه نشي نافظ کولی که لږ دا مولانا کمزوری شو دا طاقت یې کمزوری شو نو دې جومات کې به بیا عطاالرحمان ریشي بلا د ډي سي د دفتر نه لیکلې خطبه راځي اکه خطبه به وایي دی بیا خپله خطبه نشي او کوم طالب چې حکومت کوي هغه به ستا حریت او ازادي ختمه دي حکومت ختمه کړي معلق اوس زما عزتمندو راځئ چې په 19 تاریخ باندې دا اکایي کې واقع زموږ ملګري وایي دا بلدیاتي دا خلک د پوله د نالۍ کوټونه دي نو زه هم چې پوله نالۍ زه د خلکو نه ښه جوړولی شم نو بیا ما دا اکایي ده چې دا موږ دنه قبضه کړو انشاءالله نو دا په دوه خپل چې سړی روان دی دا یو ولا ګوډه نو بیا یې راغورځو د سالي راځئ چې ګوډي چې دا یو خپله ماته دا بلدیاتي انتخاباتو کې دا خپل ملګري کامیاب او دا یو خپله ګوډه نو انشاءالله بیا یې راغورځو موږ هم کمزوری کړی دی دا درې نیم کاله مخکې چې کوم تحریک وچلو چې په کومه ورځ الیکشن شوی په بله ورځ باندې قاید جمعیت تحریک شروع کړی دی او په اوړي کې په ژمي کې په باران کې په سړځۍ کې په ګلۍ کې په باران کې موږ دا جدوجهد کوو دا جدوجهد موږ دومره احتجاجونه خو چې زما په ژوند کې موږ نه دي کړي لکه په دې کې چې موږ سوره موږ په میدان عمل کې ستاسو دپاره د عوامو دپاره د قوم دپاره ځواب بل سړی د ما سره ودرېږي دلته دی د خپله کارکردګي وښایي چې په دې درې نیم کاله کې کومه کارکردګي ادا کړې ده ما زما کارکردګي ښایي ما ستاسو دپاره چا جنګ کړی دی په دې روډونو باندې او نه کوم خلک ولاړ دی اسټابلیشمنټ ته مخامخ قاید جمعیت ولاړ دی هغه نور ته خو چې لږه داسې اشاره وکړي په شاته منډه زما عزتمندو په دې هم نه پوهېږي چې په دې وخت کې په میدان کې د زمري ملک ولاړ دی هغه قاید جمعیت مولانا فضلرحمان صاحب د چا نه یېرېږي نه چا نه سترګه سوځي نه دامن باندې داغ شی بې داغه ماضي ده او کله چې کوم دی خبره کوي او دا اسټابلیشمنټ نوم اخیستل چې کوم دی دا ګناه په دې ملک کې او نن ورپسې بچې لګیا دی دا د قاید جمعیت د تحریک برکت او زما عزتمندو دا انقلاب به موږ راولو زمونږ قاید جمعیت بله خبره کړې ده او دی دارو والا ته ویلي دي چې دې سړي ته لاس وباسئ دا سړی زموږ د ملک هم دشمن دی او زموږ د مذهب هم دشمن دی موږ ترباکۍ راله یعنې که دا ګټه ګړه واخېسته نو که په ده لګي او که نه د اسټابلیشمنټ سینه به لګي نو زما عزتمندو دا یو څو خبرې زما په ذهن کې وې زه ډېرې خلاصې او تقریرونه نه به درته کوم او زه فلسفې بیانوم عام یو څو خبرې مې تاسو ته وکړي چې تاسو اوس لړ شئ نو په دې لږ سوچ وکړئ چې د دې وټ مستحق شئ نو که زما غونې کارکردګي د بل چا یا زما نه ښیي خیر دی بیا غله وکړه ولې که زما کارکردګي ښیي او ما د قوم سره دیانت امانت سره کار کړی او ستاسو په بچو مې رحم کړی او په تا مې رحم کړی او په دې صوبه مې رحم کړی بیا زه مستحق یم چې مال او اوس هم په میدان عمل کې ستا دپاره زه جګړه کوم او ستا دپاره چې کوم دی د حکومت ګریوان ته مال حاصل او استاد لپاره زما میدان عمل کې زما عزتمندو بیا بل سړی زموږ مستحق دی ما خو یې په کار دا دي چې بورډونه ولګوي چې د جمعیت علما نه علاوه بل څوک راځي نوټ کې شامل دامت کړ ځکه چې کردار کې موږ ادا کوو هغه کردار ته تاسو وګورئ نو زما عزتمندو زموږ وروڼه موږ ستاسو خیرخواهي ستاسو بدخواني نو زما دغه درخواست دی چې 19 تاریخ باندې زموږ حاجي اسلام صاحب په ګډي کې باندې اکثري سره کامیاب انشاءالله ازمیلی راځي موږ یو دور تیر کړی نو په موږي سره یو ځای ټکر وکړي بس ته ټکر یې هډې وکړي درې ځله واخر ټکر وکړ اخبار مې ویني روانې شي چې دا د بیا پر ټکر وکړ او دې کتاب باندې تاسو مهر لګو موږ ستاسو چې کتاب پتو پکی تا په 2002 کې کتاب باندې مهر لګو نن ستاسو چې بسته ملاويږي او کنه ملاويږي د پهلي کلاس کې تر 12 سم اصول ستاسو چې بسته ملاويږي او کنه ملاويږي تر 12 سم اصول دا کتابونه موږ کړی تر 12 سم نه تر 12 سم او استاد بچو ته 200 روپۍ وظیفه ملاويږي شپږم نه تر 12 سم پوری کنه بیا به چا دیول په اضافه وکړه چا په کې څه د حکومتونو فکر
نو زمای د بندو کدا کارکردگی زمونږ تاسو ته منظور ادي نه مطمئن یې نو بس 19 تاریخ چا ما اوس کوي یو دوه رکعات بعد صلات اشراق کوي او بسم الله الله اکبر کتاب باندې مور راولل بس تاسو ورځ د تیرې بشي موږ بیا په هغه وخت یو تاسو خدمت او تاسو باندې دا به کوو او دا موږ عبادت کوو تاسو لپاره ان شاء الله چې زموږ سوسی موږ به تاسو نه پټیو کوم ځای او زموږ دیانت او امانت تاسو معلوم موږ له داخله کوم نه پیرا کوي په مدرسو یې لګو نو خو دې خلک اعتماد دې اعتماد د سړي په نور پیسو چال ورکړ دې دغه کې یو زنانه و هغه 40 لک روپۍ مال راکړل دې باندې برچا جوړ کړه هغه او په شپږ کالو ودا اعتماد دی او خلکو تخکاری چې کوم کار کوو الحمدلله تاسو په دې کې دغه 30 40 طلبه 40 50 طلبه چې کوم د حفظ او د دوره حدیث د فارغین تاسو را سمره ملالي موږ تاسو د بچو د دنیا او د خیر پایو او د دین الله بل خبره سکه چې مړ شي ظالمان په قبر لاړو د جاړو جوړه د تبخنه ټول ورته د مخالفت خپل راغلي خبره درا په شګړي وز بیا مو دومره واکه هغه خدا ترسیدا چې د قبر د پاسه خدای دا خیر دې دې پوه شي ما کړه ته بخره مردين على وين ما صرفوا زي تمرين صرفوا بلا فلان دي جواب تسووا دين هذا تبع على هذا ما تناس البيان دين على وين تسووا مو صرفوا ده خبري جست دمر نروش تو زموږ اساس یارانه زچې دعا کوم سار درس کې نظام چې نبی علیہ السلام څومره امت حالت ایمان کې تیر شوی زمار دې در ثواب وتاو نوستانی کې په کیمرا کې استا بابا په کیمرا کې استا کنیا دې مړه هغه په کیمرا نه نارینه د ټول په کېرانو زماره بلوي خیر واسطه بل شو نو چې تماله ورته راکې دا ورته څه در سرو ضروري خو یو کاغذ دی کنه چې دا زموږ خدمت ستاسو لپاره کوم ستاسو مړي ستاسو جنازې ستاسو بیمار چې بیمار شي دعا وکړو یو خدای پاک دې له روغ صحت ورکړي چې مړ شي زما بدترین مخالف دي په قبر مسر اچھا وام نه یاره په دې کې د سیاست مړي ژوند کې کړي چې څوک مړ شي کنه خبر شم ځان جنازې راشي وبار هذا ما يجمعنا دا يوصل الدرد خبري من بلاد زمن دير درد يدو ده الدرد ده يوصل خبري وكري إن شاء الله ده كل خلق اتفاق وكي أو كتاب لا تحصيل داود تنوارو ده كتاب لوركي إن شاء الله والعزيز كاميابي وخدا پاک راس دركي ده الإسلام سيف قابل شخصيت ده طول سبيل ده فاينانس سيكتري ده او دومره دیانتدار دی چې هر مشکل دی اډې ټوازي چې نور د صوبې آمد دی او دومره خاطر په دې باندې صوبې دومره غټ اعتماد دی زموږ د جمعیت علما نو تاسو په اعتماد ولې نه کوئ ان شاء الله دې بس تاسو امانت ته ټیس نه رسي دا زما یقین دی ما ته تخپل او دی ما ته بیمار ما ته نور مشکلات او پریشانای ډېرې دي او ان شاء الله ما دا څه کار بدل کوم چې زه خپل ولاړ قسم دې ما دوره مهنت کوم لکه دل چې دا زما خپل ایمانداري ده ما دا چې مهنت بدل کوم او ان شاء الله تعالی سره وعده کړی دا چې پټانګوي بدل دور در کوم ان شاء الله دې دین بسیا د کلی په حیثیت په دومره نیټ در کوم او په 12 تاریخ ان شاء الله دې راځي نو بیا به دې وګوري چې ټانګوي کې څه پوزیشن ان شاء الله ټول راځي موږ ټول کله په دې باندې متفق کړه بل ما علماء راوړو ما ګر دې په دې کوڅو کې او چې موږ د کلی نه بلې پټای ته وټلاړ شي کتاب نه ماسي نو ان شاء الله زه ته خوشخبری بخښنه نو ته ورکوم او د کډی د طرف نو مولا دا ګارانټي ورکوم د مولانا تورمان سے په ساته تاسو په ساته وایسخه چې یو په نوې د موږي په زور ته چې جواب نه تاسو د مالا سمجي نو تاسو ټول به ان شاء الله را پاسي او کتاب نو ان شاء الله ورکوي زما د اوسو خبرې ماته ګړي که څه غلطي یا د لار زاري د چاشري نو زما په واړم او تاسو شکریا دا